الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا وأعلانا وأجلانا وكريمنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إنها ستكون فتنة. قالوا: فما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو حاضرینو، علماء کرام، مشرانو، سپینگیرو، سپینروبو، نوجوانانو، د الله رب العالمین لوی فضل و احسان په موږ او تاسو دی چې موږ او تاسو یو دینی محفل او مجلس کې راجمع شوي یو او زمونږ د دې مصروف وقت نه الله زمونږ د الله وقت قبول کو چې د دین د خبرې اورېدلو دپاره د قرآن عظیم الشان په دې اختتام کې راجمع کړو. الله رب العالمین دې زمونږ دا ناسته دا ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول وګرځوي. دا مجلس قیمتی مجلس دی، دا ناسته قیمتی ناسته ده، دا اورېدل او ویل په ټول کائنات کې ډېر قیمتي ویل او اورېدل دي. الله دې وکړي چې دا لږه ناسته زمونږ د ټولې زندګۍ دپاره د دې باعث شي چې الله موږ له په صحیح دین باندې د تللو توفیق را نصیب کړي. زما ورونو، الله رب العالمین زمونږ او ستاسو د زندګۍ تیرولو دپاره یو آسماني قانون را لېږلی دی چې د کوم وخت نه الله موږ پیدا کړي یو، د انسانانو سلسله شروع شوې ده. د هغه وخت نه الله زمونږ او ستاسو د ژوند د تیرولو دپاره څه اصول، څه احکام او څه ضوابط را لېږلي چې زما او ستا زندګي به څنګه تېرېږي، زما او ستا د ژوند مقصد به څه هغه اصول او ضوابط د 104 آسماني کتابونو په شکل کې 100 وړې صحیفې وي په مختلفو انبیاء علیهم السلام باندې الله را لېږلي وي. 4 غټ کتابونه، تورات، زبور، انجیل او آخری کتاب چې په آخری پیغمبر الله را ولېږه په محمد عربي صلی الله علیه وسلم، هغه قرآن او زما او ستا مخې ته دی. دا د دې دپاره الله را لېږلی و چې انسانان به خپل زندگی، خپل ژوند، د کور زندگی، د بهر زندگی، سفر حضر، انفرادی ژوند، اجتماعي ژوند، د جماعت والا ژوند، د کور والا زندگی، د بازار او د مدرسې ژوند،
زما استا جرګاو مرکا زما استا غم او خادي دا ټول به مونږ او تاسو د دې کتاب نه زده کوو په خپل به هم زده کوو خپلو بچو ته به هم زده کوو او دې کتاب کې چې کوم اصول او ضوابط الله مونږ ته ښودلي دي د هغې مطابق به مونږ او تاسو خپل ژوند جوړوو زما استاد دا ژوند به م الله د کامیابۍ والا وګرځوي د دې ژوند نه وروسته چې کوم مرګ دی قبر دی هغه د قبر زندگی به م الله زما استاد ښایسته کړي او بیا چې کله دا کائنات ختم شي اسمانونه ځمکې دا نظام ختم شي ورځ د آخرت شي او د هغه نه ختمېدونکی ژوند به هغه ژوند به م زما استاد الله ښایسته کړي خو اله چې ما او ته د دې کتاب نه زده کړو ما او ته دا اصول او ضوابط زده کړو او بیا یې بل ته ورسوو او په هغې باندې زندګي تېره کړو دا اصول به چېرته زده کوو دا به کوم ځای کې زده کوو دا به د چا نه زده کوو زما عزتمندو د دې دپاره الله رب العالمین تعین کړی په مخکې زمانه کې د انبیا علیهم السلام او د هغې سره د ملګرو د حواریینو او د صحابه کرامو چونکې الله دا نظام او دا سلسله ختمه کړې ده په محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې دا قرآن هم تر قیامته د محمد عربي صلی الله علیه وسلم نبوت هم تر قیامته تر اخري انسان دپاره د دې دپاره الله رب العالمین دا ذمواري په دې امت باندې کېښوده چې د دې امت بچے بچے د هر رنگ والا د هر نسل والا د هر زبان والا زما د آسمانی کتاب قرآن به زده کوي او هغه به نسل در نسل خورهیي هغه به علم ته رسوي خپله زندګي به هم په دې جوړوي او د خپل نسل او د اولاد ژوند به هم په دې باندې جوړوي د هغې دپاره زما عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اوله مدرسه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارقم رضی الله کورو کله چې وحی راله د اقرأ باسم ربک الذی خلقنا د هغه وخت نه وحی شروع شوه 15 آیاتونه رال د رسول الله صلی الله علیه وسلم حالات د پریشانی وو الله په یو درنه ذمواري واچوله او قرآن کی سورہ مزمل کی ورته الله فرمایل چې اے پیغمبر ستا کار او ذمواري څه ده انا سنلقي عليك قولا ثقيلا یقیني خبره ده چې زر ده چې دروا بچو پتا باندې یو درنه وینا یو درون پیټه یو درون بوج پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله یو درنه ذمواري واچوله هغه درنه ذمواري د الله دا قرآن د الله بندگانو ته رسولو د الله دا کتاب د دنیا ګوټ ګوټ ته رسولو دا ډېره ګرانه ذمواري وه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ذمواري راواخیستله او د دې سره سره دا ذمواري په الله واچوله یا ایها المزمل اے د ځان نه څادر تاوونکیا اے په ځان باندې کمبل اچونکیا یا ایها المدثر یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اتل ما اوحی الیک من الكتاب دا ټول ذمواري الله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې واچوله چې د الله دا کتاب د الله بندگانو ته رسول وي دا قانون او دا ضوابط او دا اصول د الله دی بندگانو ته رسول دي چې هغوی په خپله زندګي او ژوند جوړ کړي پیغمبر علیه السلام د دې دپاره یو ځای مختص کړ
او غزید زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کورو هغه کې به صحابه کرام جمع کېدل پیغمبر علیہ السلام ته به چې څومره وحی راتلله ځکه حالات داسې وو چې ټوله دنیا د کفر وه د بېدینۍ وه د اسلام دشمنان د دین دشمنان د قرآن دشمنان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنانو نو په هغه کور کې به پټ ناستو د الله دا کتاب به خلکو ته ښوده بیا چې کله مدینې ته هجرت وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د قوانینو د ښودلو دپاره هلته د یو بلې مدرسې قیام وکړ چې هغې ته صفه ویلی کېږي څوک چې تلي حج او عمرې له مسجد نبوي ته تلي هلته شاته یو وسم یو دونکاچه ده صفه د نرم هغه د دنیا نه د هغې مقام یو لیش اوچت دی چې هغې ته صفه ویلی کېږي په هغې به کله کله مونږ کېناستو تلاوت به م کوو چې ربه د دې زینه تا ټولې دنیا ته دین ورساو په هغه ځای باندې به هغه ملنګان صحابه کرام ابو هریره رضی الله تعالی عنه سلمان پارسی رضی الله تعالی عنه هغه ملنګان به په هغه دونکاچه باندې ناستو هغه دونکاچې له الله دومره قبولیت ورکړه چې نن دې دونکاچه باندې موږ ناست یو د الله قرآن وایو په دې مدرسه کې جمع شوي او د الله قرآن زما او ستا مخې ته دی دا د هغه صحابه کرامو د هغه طالبانو د علم د هغه دونکاچې باندې ناست صحابه کرام هغه خلکو د الله دین او د الله کلام زده که او زما او ستا مخې ته راورسوو زما عزتمندو دا مدرسې دا د دې اصولو د زده کولو دپاره قایم دي او د هغې نه وروسته په ټوله دنیا کې علم زده شو دین زده شو قرآن زده شو مدرسې جوړې شولې نن الحمدلله ستاسو په دې کلي کې مدرسه ده معاذ مولوي صاحب په دې مدرسه کې محنت کوي دارنګې دې وګوره ښایسته ښایسته بهترین طالبان د علم یې تیار کړو دارنګې داسې یو بهترین خلک یې تیار کړو چې د دې خلکو مقام او مرتبه حدیث کې دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قرآن والا خلک عرفاء اهل الجنه څنګه چې نن عالمان نن د قرآن قارین نن د قرآن طالبان دا د خلکو نوابان دي دیو الله دنیا کې عزت ورکړی دی همدا خلک چې نن په اوچت ځای باندې ناست په پاکه حالت کې ناست حقیقت دا دی چې سترګې په دې خلکو باندې خوږېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د قرآن والا خلک به کله چې د قیامت ورځ شي دا خلک به عرفاء اهل الجنه دا با په جنت کې نوابان په جنت کې بم خانان په جنت کې بم دا خلک بادشاهانی حالانکه د جنت ژوند دی بادشاهي هغه د هر سړي دپاره بادشاهي ده خو په جنت کې چې دغه بادشاهانو نوابان هغه به دا د قرآن قارین او دا د قرآن طالبان زما عزتمندو دا جوړېږي چېرته دا هم په دې مدرسو کې جوړېږي چې د دې مدرسې صرف وجود نه دی د دې مدرسې مقام د دې مدرسې مرتبه زمونږ او ستاسو سوچ دا دی بس مدرسه ده او یې به معاذ مولوي صاحب جاڼې او مدرسه جاڼې او بس مدرسې دي او ملان دي او څوک وایي ځان یې کار کتی دی څوک وایي دکانداري ده او څوک څه وایي او څوک څه وایي خو زما عزتمندو ګورئ دې مدرسو ته سپک چېرته ونه ګورئ دې مدرسې قدر وکړه د دې مدرسې عزت وکړه زما او ستا ژوند چې جوړېږي د دې مدرسې نه جوړېږي زما او ستا د بچو ژوند چې جوړېږي د دې مدرسې نه جوړېږي زما او ستا خپله زندګي چې جوړېږي هغه د دې مدرسې نه جوړېږي زما او ستا دا ژوند هم جوړېږي د قبر زندګي هم جوړېږي او د آخرت ژوند هم جوړېږي دا څه دا مدرسه خو نه ده دې پسې شاته یو پس منظر دی په دې پسې شاته دارنګ یو پورا تاریخ پروت دی چې دا دین اسلام دا مدرسې که په کائنات کې نه وې نن به دین زما او ستا په کور کې نه وې که دا مدرسې په کائنات کې نه وې نن به زما او ستا بچي قرآن نه وې زده کړی که دارنګې دا علماو دا محنتونه د مدرسو نه وې زما عزتمندو نن به زما او ستا بچی هغه د قرآن نه وې خبر
زما او ستا بچی ته به کلمه نه وی یاده، ما او تا ته به کلمه نه وی یاده، ما او ته به ایمان نه پیژندلې. د عیسی علیه السلام او د انجیل تعلیم ولې ختم شو؟ 1500 کاله کې دنه آسمانی کتاب انجیلو داغي تعلیمات ختم، خلکو نه داغي مدرسې هېرې، دارنګې داغي اصول ختم، داسې ختم شو چې خلکو الله به نه پیژان. هغې ته موږ او تاسو د جاهلیت زمانه وایي. دا ولې؟ د انجیل لپاره مدرسې ختمې، د انجیل زده کوونکي ختم، د انجیل ښودونکي ختم. ځکه خو لنډه زمانه کې جاهلیت رالی او قرآن عظیم شان چې کله نازل شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت شوی دی 1440 کاله وشو. نن الحمدلله دین ژوندی دی، قرآن ژوندی دی، علم ژوندی دی. دارنګې زمونږ په کورونو کې دین دی، نارینهو کې دین دی، زنانهو کې دین دی. دا د کوم ځای نه زما عزتمندو؟ دا هم د دې علماو برکت دی، دا هم د دې خړو مدرسو برکت دی چې نه پې چت شته دی. دارنګې دا خړې مدرسې دي، نه پکې ماربل شته دی، دا خړې مدرسې دي او دا خاورې دي. دا بچې په دې خاورو ناست دی او د الله رب العالمین کلام زده کوي. دې د وجې نه زما عزتمندو مقصد مې دا دی که د دین دا ځایونه موږ او تاسو د دې ناقدري وکړه، د دین د دې مدرسو که موږ او تاسو ناشکري وکړله، الله دینه کې یو وخت داسې را روان دی دا مدرسه به وي، دا بلاکونه به وي، دا ابادي به وي، معاذ مولوي صاحب به نه وي، موږ او تاسو به وي. خو زموږ ستاسو بچی هغه به دین نشي زده کولی، هغه به علم نشي زده کولی. موږ او تاسو له د دې مدرسو قدر پکار دی، د دې علماو قدر پکار دی. په دې خړو خاورو چې ناست طالبان د علم دی، د دې خلکو موږ او تاسو له قدر پکار دی. ولې؟ یو ورځ داسې وه بخارا د دین مرکز و، سمرقند د دین مرکز و، دمشق، کوفه او بصره د دین مراکز او ځایونه وو. خو زما عزتمندو وخت پې داسې رالی چې هغه خلکو د دین ناقدري وکړه، د هغه ځای نه علم منتقل شو، دین منتقل شو. هغه ځای کې داسې وخت رالی چې په هغه ځای کې د اذان اواز نه و، علم نه و، قرآن ختم او دارنګې کافر راولګېده، د بخارا نه نسخې د قرآن ټولې کړې او ټولې سمندر ته ګزار کړلې. ویل دې دپاره موږ دین ختمو، د دې دپاره موږ قرآن ختمو، موږ علم ختمو. هغه خلکو ناقدري وکړه، الله ته دین ویوړو او لاړې دارنګې دمشق ته او کوفې بصرې ته. هغه خلکو ناقدري وکړه، علم او دین رالی دیوبند ته، پاک او هند او برصغیر ته رالی. هغه خلکو چې ناقدري شروع کړه، زما عزتمندو دین نن الحمدلله پاکستان ته راغلی دی. زما او ستا په کلي کلي مدرسه، زما او ستا په کور کې حافظ قرآن، زما او ستا په کور کې لور حافظ قرآن. دارنګې د علم مرکزونه الحمدلله نن په پاکستان کې جوړ دي. که موږ او تاسو د دې مدرسو ناقدري وکړه، دا علم به د دې ځای نه چوټي شي، دا به ختم شي. دې د وجې نه زما عزتمندو موږ او تاسو د مدرسې قدر وکړو، د دې مدرسې د علماو قدر وکړو او د دې مدرسې د آبادولو سوچ وکړو. تاسو په ایمان وای که زموږ او ستاسو کور وی او په هغې باندې چت نه وی، ما ته به څه کولی؟ چت پې نه وی، ما ته به څه کولی؟ قرض به م راخیستلی، دارنګې مزدوري به م کولی، شپه ورځ محنت به م کولی، خو ما ته به په خپل کور باندې چت جوړولی. نن مدرسه ده، د دین مرکز دی، دارنګې د قرآن مرکز دی، د علم مرکز دی. په دې چت نشته، زما او ستا هېڅ سوچ دې ته نشته چې زما بچی دلته علم زده کوي، زما بچی دلته قرآن زده کوي، زما بچی دلته چې دی دارنګې حافظ جوړېږي، عالم جوړېږي. دنیا کې هم د بادشاهۍ ژوند، دارنګې قبر کې هم د بادشاهۍ ژوند او آخرت کې هم د نوابۍ زندګي تېروي. دا به ولې تېروي؟ دا د دې مدرسې نه جوړېږي. موږ او تاسو د دې مدرسې قدر وکړو، د دې مدرسې عزت وکړو، د دې مدرسې احترام وکړو. سورت قریش مې لوستلی و، د سورت قریش مقصد هم دا دی الله رب العالمین قریشو له زورنه ورکوي او زورنه په څه باندې ورکوي؟ قریش لګیو سفر یې کولی شام ته، مصر ته، یمن ته،
دا سفر به کولې د تجارت دپاره په مال ګټلو کې تکړه و د دنیا په روزګار کې تکړه و په تجارت کې تکړه و او تجارت به وکړو د مکې معظمې نه به لاړ شام ته به لاړ د مکې نه به سودا شام ته ویوړه شام کې به هغه خرڅه کړه نوره سودا به واخیسته یمن ته به رال یمن کې به هغه خرڅه کړه او د هغه ځای نه به بې سودا واخیسته او مکې ته به رال الله رب العالمین یو زورونه ورکړه ټول عمر لګیو د دنیا د ګټلو دپاره د مال جمع کولو دپاره الله تیرو عبادت تیرو الله یو مرکز ورکړی بیت الله هغه بیت الله شړ پروتو هغه بیت الله ویران پروتو هغه بیت الله کې چا عبادت نه کو الله رب العالمین زورنه ورکړه او زورنه ډېر په عجیب انداز باندې ورکړه الله ته فرمایلی الاف قریش الله وی تعجب دے منی د قریش لرام الافهم رحلة الشتاء والصيف من ددیو دسی منا د مال سرام د دولت سرام د تجارت د فارد ګرځیدلو سرام رحلة الشتاء والصيف یو سفری په جمی کیو جمی کی سفر یمن تو زکا یمن گرمو ووڑی کی سفر شام تو زکا شام کی بیخ نیوام نو یمن تا او دارنگ شام تا ووڑی او جمع بارو نو اللہ وی دیو دی منی دا تعجب دے چی دی دنیا سے دمر محبت دے دی دنیا سے دمر مین دا چی اگدی سفری کئی شپږ میاشتې یو طرف ته شپږ میاشتې بل طرف ته کال به تیر واپس به چې بیرته رال بیا به سفر شروع شو الله ورته حکم کوي فلیعبدوا رب هذا البیت الله وی پکار دا اے قریشو اے د مکې والو دا کوم مرکز چې الله دلته جوړ کړی دی دا نعمت الله تاسو له درکړی دی هغه مرکز دی هغه نعمت دی إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة اول کور چې الله په کائنات کې پزمکه باندې کې هغه کور مکه مکرمه کې دی او هغه کور د الله کور بیت الله دی اول الله دا کور جوړ کړو دارنګه د الله کورو د عبادت لپاره الله جوړ کړو چې خلک عبادت وکړي طواف وکړي دارنگی اللہ راضی کی نو قریش والا پریکو دو اللہ فلیعبدو رب هذا البیت پکاروا چی دا کور دا چا دے دارنگی څوک پی راضی کیگی څوک پی خوشحالیگی پی عبادت او طواف بانی پکاروا چی دا خلق دا مالک راضی کی دا رب خوشحاله کی چی دا رب پا چبانی خوشحالیگی آگا عبادت دا ربو کی او کم رب کتوی زخو سفری کوما زما بچی بچخوری اللہ وی الذی اطعمهم من جوع کتوی زخ پل مدرسی لراشم خپل بچے مدرسی لراولیگم زبا چخورم زما دا بچے بچخوری زمون پختنو کی خدا عادت او دای سوچ دے او دا ډیر بس سوچ دے چیر زا علم وکم زبا چی بانی دین زده کمان زما بچه عالم شي زما بچه حافظ شي دا به بیسار لخوري څه نو په خپل باندې زه بچه سکول لګم زه بچه باندې تعلیم کوم سهار سکول لاړ شي به ماسپټین په ټیویشن کوم هغه به تعلیم وکي او به هغه نوکر شي هغه به ځان له تنخالي او ژوند به برابرۍ یې زما ورونو نن چې خلکو علم زده کړي دین زده کړي زتا ته وېما چې ته دا ماته نشي ښودلی چې عالم چېرته د لوږې نه مړي دا ناس خلک به څوک ما دا وکړي چې عالم علم یې کړی دین یې زده کړی او هغه د لوږې نه چېرته مړ دی نشي ښودلی زه به ته دا وښیم چې عالم د مړښ نه مړ دی د څه نه مړ دی د مړښ نه
عالمان و امام نسائی رحمه الله تعالی یو لوی هستی تیره شوې ده هغه کجورې خوړلې په مطالعه کې مشغوله او مصروفه و کجورې خوړلې خبر نه و ډېرې کړلې ایزه ورته ولګېده د هغې نه ورته الله مرګ نصیب کړ د مړک نه مړ دی خو د لوږې نه عالمه مړ نه دی دا زموږ غلط سوچ او فکر دی د رزق ذمواري الله اخیستې ده الذي اطعمهم من جوع وما من دابة في الارض الا على الله رزقها د رزق ذمداري الله اخیستې ده منګو تاسو له الله ذمداري د دین را کړې چې دا قرآن زده کا دا د ژوند اصول زده کا رب راضي کا د رب عبادت او بندگی وکا خپل بچی دین ته کېنوا مدرسې ته کېنوا وآمنهم من خوف اگر رب راضي کول غواړي چې د لوږې نه خوراک درکړې اگر رب راضي کول غواړي چې تاله د یې نه امن درکړې او مکی والو الله دا نعمتونه ورکړي او دا نعمتونه الله موږ لم را کړی دي یې د وجه نه زما عزت مندو رب راضي کول غواړي رب خوشالول غواړي او راضي کېږي په دې باندې چې موږ او تاسو دین زده کو قرآن زده کو دارنګه قرآن به زده کوو چېرته دا مدرسه یو لوی نعمت دی الله موږ او تاسو لرا کړی دی موږ او تاسو په خپله م راشو دلته قرآن زده کو خپل بچي به راولېږو دارنګې دا بچي به قارین شي دا به عالمان شي دا به زما او ستا دپاره یو ذخیره شي زما او ستا دپاره به یو صدقه جاریه شي سهار له به ما او تا مړی زما او ستا دا بچی به زما او ستا دپاره دعاګانې غواړي دې د وجې نه موږ او تاسو محنت وکړو دا ځای آباد کړو دا د قرآن مرکز دی دا د دین مرکز دی د معاذ مولوي صاحب سره مرسته وکړو تعاون وکړو او دارنګې د هغه سره مینه محبت وکړو د دې مدرسې سره مینه محبت وکړو الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا ناستم قبوله کړي او الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا ویل اورېدل قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین